په 400 کې سیلاب ځپلي نن هم د اوبو د کمی، خچنوالي او د ویجاړو کورونو ستونزو سره مخ دي. دا په داسې حال کې چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت ویلي دي چې دوی د صوبې په کچ دغه متاثرینو سره امدادونه پیل کړي دي، خو د 400 د تنګي تر د خیالي پورې اوسیدونکو نن هم د مرستو په تمه دي. د خیالي اوسیدونکو وایي چې دوی سیلاب او ځپل بیا کډوال شول، حکومت په زور د خیمو نه راویستل او واپس هغه خپل کورون ته راوستل کوم چې د اوسېدو جوګنې دي. دوی وایي چې دوی سره د هغې ورځې وروستو هېڅ رقم مرسته حکومت نه ده، بلکې مرستنده ادارو ورسره په بېلابېلو شکلونو کې مرستې کړې دي. ما ته چې کوم شی میلاو شوی دی که نه، نو ما دغه بره دغه ځای کې پروت دی، په خپل کتی شي. دا څه څیز دی چې کوم راشن ما ته میلاو شوی دلته کې دا 10 کیلو چې دي که نه، 10 کیلو د 2 میاشتو کې ما 10 کیلو والا ما ته 3 تروړۍ میلاو شوي دي. 30 کیلو صحیح شوله. زما فیملي چې دا ما له خدای اته بچي دي، موږ ښځه خاوند یې صحیح ده. 30 کیلو مثال کې ما ته اوس پروړه میلاو شوي دي، او تقریبا چې د 6.5 کیلو ما ته غوړي میلاو شوي دي. صحیح ده. حکومت ما له یو شی هم نه دی راکړی. دغه سیلاب ځپلي د اوبو خچنوالي سره هم مخ دي، د څه د لاسه چې بېلابېلې ناروغۍ په خلکو کې پیدا شوي دي. موږ څو ځل واپسې را صفا کړلې، د دې نه چې 2-3 دغه راوچتې کړو، بیا خړې شي، بیا یې را صفا کړو، موټرو ته ولګو. دا اوس رڼې دي، که دې نه 2-3 دغه مونږ داسې راوخېجولې که نه، نو بیا به دې کې هغه شګه هغه خړوالی پرې راښکاره شي او هغه بیا مرۍ خرابوي. هغې غټ ټینکر رالیږي چې هغه 3 کیلومتره د 2 کیلومتره د هغه زیارت نه اخوا هلته کې ودرېږي، او هلته د ټینکۍ لګولې ده. نو زه به مثال کې دومره فیملۍ د هغې نه که څنګه اوبه راوړم. دلته د کمیټۍ لخوا دغې سیمو ته د صفا اوبو ټینکرې هم لیږلې کېږي، خو د هغې دپاره یوازې 3 ګاډي ټاکل شوي دي، کم چې د دغې سیلاب ځپلو لپاره ډېر کم دي. دوی غوښتنه وکړه چې باید په دې یخنۍ کې د دوی نه یوازې مرستې وشي، بلکې د اوبو صفا انتظام د هم برابر کړی شي. په دې غله پاکستان تحریک لبیک او صوبایي امیر ډاکټر محمد شفیق امني د خپلو کارکنانو په مرستو سره د سیلاب ځپلو سره ویړیا مرستې جاري ساتلې دي. عالم خان شیرپو، دلبر نیوز، 400.